زه ستاسو مخکې د احادیثو په رڼا کې یو څو دلایل وایم چې د دې مسلې شرعي وضاحت وشي، مسلمانان د دې مسلې نه واقف شي. زما په لاس کې سنن د ابو داود دی د امام سجستاني رحمه الله. په دې کې باب د باب الصلاة فی النعل، کتاب الصلاة په پیزار کې منځ کول. امام ابو داود رحمه الله چپټر ښودلی دی، باب یې ښودلی دی، باب الصلاة فی النعل، په پیزار کې منځ کول. په دې کې احادیث راوړي دي تقریبا 1 2 او 3 4 5 6 روایتونه په دې باب کې راوړي دي. د 6 روایتونو زه یو 2 3 روایتونه ستاسو مخکې وایم. یو حدیث همدا دی، حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن الشداد بن أوس عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. کم چې ما مخکې وایو چې رسول الله فرمایي د يهوديان مخالفت وکړي ځکه دوی په خپل پیزار کې په خپل موضوع کې منځونه نه کوي. ورسره خواته بل حدیث ته وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا علي بن المبارك عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رسول الله ولدو صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومتنعلا، چې نبی علیہ السلام خپیال بخپی یعنی بغیر د پیزار نه هم منځ کړی دی او پیزار په خپو دی هم منځ کړی دی، حافیا هم کړی دی، متنعلا هم کړی دی. دا دویم روایت شو. په دې باب کې دریم روایت ز تاسو ته وایم، دریم روایتو چې دا یو واقعه ده او دا زمونږ د اصول فقه په دې کتابونو کې هم دا واقعه راغله، لکه په نور الانوار کې په دې کتابونو کې. هغه واقعه دا ده چې حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي نعامة الساعدي عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري. دا د حضرت ابو سعيد الخدري روایت ده. قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه اذ خلع عليه فوزعهما عن يساره. دا واقعه ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو سره په سفر باندې روانو او په دې دوران کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو له جمع کول، يصلي باصحابه. چې پیزار کله نبی علیہ السلام جمع کول نو اذ خلع عليه رسول الله پیزار اوستو فوزعهما عن يساره او ګس طرف ته کېښودو. صحابه کرام پسې شاته ولاړ دي، نبی علیہ السلام مخکې ولاړ دي، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خپل پیزار اوستو ګس طرف ته کېښودو. نو صحابه کرام به خود نبی علیہ السلام اتباع کوله، کم کار به چې رسول الله کو فورن صحابه کرام وکاو. نو حدیث کې راځي فلما راى ذلك القوم القوا نعالهم، کله چې صحابو د عمل رسول الله ولیدو هغه خپل پیزار اوستو سیټ ته کېښودو رسول الله په اتباع کې. نو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، کله چې رسول الله مبارک خپل منځ پوره کو، قال نو صحابه کرامو ته جو قتل پیزار ویستل دی لري پروت دی، یعنی صحابو په پیزار کې منځونه کو، در جنازي منځ نه عام منځ دی، جنازي منځ هم نه دی، عام منځ دی 5 وخته. چې کله رسول الله وکتل چې صحابه کرامو پیزار ویستل دی سیټ ته پروت دی او په ځمکه باندې منځ کوي. نو تاسو یې وکم ما حملکم على القائکم نعالکم، یعنی تاسو ولې د خپل پیزار ویستو، تاسو څه شي مجبور کړی چې تاسو خپل پیزار ویستو، ولې دا پیزار ایستلی دی، په دې پیزار کې مونځ ولې نه کوو. قالوا رأيناك القيتنا عليك فالقينا نعالنا. اراده رسول الله موږ ته ولیدې چې تاسو خپل پیزار ویستو نو موږ خپل پیزار ستا په اتباع کې ویستو، یعنی ستا د وجه نه مو ویستو. نو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی علیہ السلام فرمایل ان جبريل صلى الله عليه وسلم اتاني فاخبرني ان فيها قذرا. وی مال خو جبريل راغی او ماته خبر راکو چې ستا پیزار کې ګندګي پرته ده، زما پیزار څخه دی، نو ماته وی چې دا وباسه. نو تاسو له نو په کار چې خپل پیزار مستلې وي. دینه معلومه ده شو چې صحابه کرامو کله پیزار اوستو نبی علیہ السلام علامت کړل، یعنی منس په پیزار کې پکار دی. دا خو د جنازې خبره ده، 5 وخته منس په باره کې دا خبر رااله. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلو دلته سوال لازم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیزار کې ګندګي ونه معلومی کیدا چې پزمکه باندې ګرځي، دا خدا لاري کوسيري پدې کې بيزيزي پدې کې غواګانې زی او پدې کې قسمه قسم لارو کې اکثر د خرم رمیتیازي وو کی، دا هو قسمه قسم ګندګياني په دله پیزار په سن خطې شي. نو بیا رسول الله مبارک د آینده د پارم دا خبر وکړه، وقاله اذا جاء احدكم الى المسجد، کله چې وکس جمعات تراشي، ګوره جمعات یادې، ګوره جمعات عام زمکه نه، د عامه جنازې خلکو په پارکونو کې پروډونو کړل دي. جمعات ته یو کس راشي، په جمعات کې په پیزار کې منځ کولای شي. البته موږ ځکه نه کوو چې چونکې په دې کې اوس پوړونه پراته وي، کارپېټې پکې پرتي، قالینونه پکې، نو د جمعات څخه کېږي. ولفل ينظر، ودي ګوري جمعات ته چې کله راشي نو پیزار ته وګورو باسمو. فإن رأى فينا عليه قذرا، کده په خپل پیزار کې ګندګي ولیدله نو فليمسحه، دا دې سکی پزمکه پسې دراکاږي، پیزار یې ګنده دی په دې ځمکه پسې دراکاږي، رګړاو دی کی وليصلي فيهما، او په دې پیزار کې په جمعات کې منځو کی. نو په جمعات کې منځ کول پیزار کې ثابت دي. او تا دا اسمان په سر باندې راغسته دی
او سم خیال دی علما کرامو د خلکو د ستا سو خای چې خلکو درا خبره کوي چې پیز دا نه کیږي دا منځو خاص کر بیا زدا خبره کوم بعضی ملګری ماته تر جماعت اسلامي وکالت کې زه بالکل وکالت کوم الحمدلله موږ د اهل حدیثو د مسلو وکالتونه کړې دي موږ د ارشاد التوحید د علما وکالتونه کړې دي موږ د علماء دیوبند علماء کرام وکالتونه کړې دي او د جماعت اسلامي خو ضرور کنیم زه خدایي بالکل متکلم یم زه بخامه وضاحت کوم خاص کر د جماعت اسلامي په باره کې یو پروپاګاندا مهم شروع شو چې جماعت غیر اسلامي نن زه خبر شوم ما ته یو کس ویډیو راولېږله چې بل ورځ ما په غیبانه جنازه باندې خبره کړې ونه څوک وزګار مولوي صاحب دی هغه زما د ویډیو د پاسه بل ویډیو کړی دی چې دا عنایت الله فسادي او جماعت غیر اسلامي والا وضاحت کړی دی زه د هغې وضاحت کوم ما د چایل جواب یې وکړم دې وزګارو جوابونه زه نه کوم دی دومره غټو ویلیو نه ورکوم او نه ول اهمیت ورکوم او نه زما په سر باندې صدر دی او نه مې داسې شوق دی چې څوک زما خبره خامخا ومني دا راته خپله ذمهواري ښکاره کېږي چې کله یې مسله حقه مسلې زه بیان کوم اوس که څوک یې اوري وادي وړي که څوک یې مني ودي مني که څوک نه مني زه په چا باندې خپله رایې په زور نشم منلی زه به وضاحت وکړم در چې خپله خوښه ده دا په لکونو خلک زما دا ویډیو ګوري په زرګونو خلک زما دا ویډیو ګوري نو که چاته زما مسله حق ښکاره کېدل او په ما اعتماد او عمل دی به کوي او چې نو زه په زور په چا خبره نه منم او که زما څه څوک اختلاف کوي زما خلاف ویډیو کې نازیبه الفاظ دی نه وي بالکل ټول خلکو ته زما اجازت دی زما خلاف دی کوي البته الفاظ دی مناسب وي او زه جواب نه ورکوم زما شاګردان به یا به زما محبین یا به جواب ورکوي نو بیا به خفه کېږي نو په دې دا طریقه ټیک راته نه ښکاره کېږي بهر تقدیر دا د نبي علیه صلات وسلام احادیثو چې ما ستاسو مخکې ویلو او بلکې زر ته پکې بله خبره کومه دا بل باب دی باب المصلي اذا خلع عليه اين يدعهما نبی علیه السلام فرمایي که یو لمونځ کوونکی چېرته پیزار وباسي نو چېرته به ږدي د دې باب لاندې نبی علیه صلات وسلام یو حدیث کې فرمایي دا حدیث دا د ابو هريره رضی الله عنه حدثنا عبد الوهاب بن نجده پدې کې فرمایي چې ابو هريره فرمایي عن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا صلى احدكم کله چې وکس مونږ کوي په خلعن علیه پیزار اویستو یعنی مونږ کوي پیزار وباسي نو فلا یؤذي بهما احدا څوک دې پتنګي نه چې د پلاس کې اغستیرو د خلک پتنګي په سټونو سټونو پسې ولمږي نو څه دی وکي ليجعلهما بين رجليه یا د خپل خو مینس کې کیدي او ليصلي فيهما یا د پکې مونږ وکي یا د پکې څه وکي مونږ دی پکې وکي مونږ نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باقاعده ویل تاسو مخالفت وکئ مونږ پکې وکي دین معلومی کې دا چې په پیزار کې 15 وخت منظم جایز دی چې جای کې دار جنازې منځ یو خبر دویم نمبر خبره سپیسیفیک زره جنازې په باره کې د خپل مسلمانانو رونو ته وایم کوم ملګری چې په ما باندې اعتماد دی الحمدلله د قیامت په ورځ باندې د محشر په میدان کې دا مسله ز بیانولای شم غدا ده چې جنازه بنیادی تربانه راغلی په پیزار کې ده یعنی د سری روایت نشته په د احادیث په ذخیره کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابه جنازې ته پیزار وستلې وي د سری روایتونه نشته ها که څوک پیزار وباسي نو جایز ده صرف نور جنازه بنیادی تربانه ده په پیزار کې ده ها که څوک پیزار وباسي نو پیزار وستل جایز دي دا بل خبر چې زمنګ په علاقو کې رواج دار چې خلک جنازو ته پیزار وباسي